کوم خلک چې مرګ په کثرت سره یادوي دوی باندې به الله رب العزت درې انعامات وکړي، درې خاص انعامات به الله رب العزت په دغسې خلکو باندې وکړي. کوم نارینه، کومه زنانه او دغه رنګې څومره چې خلک دي، هغه څوک چې هغوی په کثرت سره مرګ یادوي، د مرګ تذکره کوي، مرګ بار بار یادوي، نو دوی ته به الله رب العزت درې خاص انعامات ورکوي. اولنی انعام چې ده ته به الله رب العزت په خپل ژوند کې د رښتینې توبې توفیق ورکړي، او چا چې په سچه باندې الله رب العزت ته توبه وویسته به د ده بیړي پار ده. یو انعام ده چې الله رب العزت به د حقیقي د رښتینې توبې توفیق ده ته په د خپل ژوند کې ورنصیب کړي. دویم انعام چې الله رب العزت به په هغې خلکو باندې کوي چې هغوی په کثرت سره مرګ یادوي، هغه دا دی چې د تکبر او غرور نه به الله رب العزت پاک کړي. یقینا چې دا ګناه کبیره ده، تکبر او غرور، او یو داسې ګناه ده چې انسان هلاکت ته رسوي. د مرګ نه مخکې په دنیا کې الله رب العزت هلاکت ته رسوي د تکبر او د غرور د وجې نه. نو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د تکبر او غرور نه حفاظت وکړي. کم خلک چې په کثرت سره مرګ یادوي، د مرګ تذکره کوي، الله رب العزت به د دې عظیمې ګناه نه پاک کړي، وبې وینځي ته تکبر او غرور به د زړه نه الله رب العزت. دریم انعام الله رب العزت به ورته د خپل عبادت توفیق ورنصیب کړي، او الله رب العزت به خپل رضا ورنصیب کړي. او د الله رب العزت د رضا غټه نشانی دا ده چې الله رب العزت به ته د عبادت توفیق ورنصیب کړي، د سجدو توفیق به ورنصیب کړي. دا یاد ساتئ چې کله الله رب العزت زمونږ او تاسو نه راضي وي، الله رب العزت داسې نه کوي چې مونږ او تاسو ته بلډینګونه او کاروبارونه او پیسې په مونږ باندې راوړئ. نه، الله رب العزت مونږ ته د سجدو توفیق را نصیب کوي. بیا کله چې الله راضي وي، الله رب العزت مونږ ځان ته را نږدې کوي په سجدو سره، په عباداتو سره، په نوافلو سره، په تلاوتونو سره. کله چې تا ته د عبادت توفیق ملاوېدو او په احسن طریقه باندې تا ته د عبادت توفیق ملاوېدو، ته پوه شه چې الله رب العزت راضي دی. او الله دې نه کړي کله چې الله رب العزت زمونږ نه ناراضه وي، نو الله رب العزت داسې نه کوي چې په مونږ باندې رزق چې دی دا بند کړي، مونږ باندې خوراک سکاک هوا بند کړي. نه، الله رب العزت مونږ نه د سجدو توفیق واخلي. الله رب العزت دې مونږ نه ناراضه کېږي، ځکه چې الله رب العزت ناراضه شي بیا مونږ نه د سجدو د عباداتو توفیق واخلي. بیا الله رب العزت چې دی مونږ ته توفیق نه راکوي چې مونږ الله رب العزت ته سجده ولګو، مونږ د الله په بارګاه کې الله ته سر ټیټ کو. نو لہذا د مرګ یادول چې دی دا انسان ته ډیر مفید دی. حدیثو کې بار بار په دې باندې زور راغلی دی چې تاسو مرګ یادوئ. کوم خلک چې مرګ یادوي، الله رب العزت به ورته دغسې درې غټ انعامات ورنصیب کړي. الله رب العزت موږ ته توفیق را نصیب کړي چې موږ په کثرت سره مرګ یاد کړو، او بیا په دغه دریو انعاماتو کې چې الله رب العزت ورکړي، په دې کې د الله رب العزت زموږ حصه وکړي. السلام علیکم ورحمة الله.